ګران وطنکو السلام علیکم 20 جولای باندې چې په قبایلی سیمه کې کوم انتخابات شو په خاصه توګه د پی ټی ایم په حواله سره یا ریلیشن د پی ټی ایم او د انتخاباتو په دې حواله سره یو سمال میسج وړي غونته میسج ما غوښته کله چې پی ټی ایم په دې انتخاباتو کې زما خیال دا دی چې کومې سوا غستله نو د ډیر کنفیوژن سره د انتخاباتو نه مخکې چې کوم بیان راغی د منظور پښتین څوک چې سربراه دی د پښتون تحفظ موومنټ د هغوی د طرفه دا بیان راغی چې پی ټی ایم په پارلماني سیاست باندې یقین نه لري او موږ په دې کې حصہ نه اخلو نه پی ټی ایم څوک سپورټ کوي نه چې کوم دی یو کینډیډیټ د پی ټی ایم د پلیټفارم نه به حصہ اخلي ولې د دې سره سم چې بل د دې کوم ډیر اهم رهنما محسن داول صاحب د جیل نه د هغوی یو ویډیو بیان ناغی اډیو بیان ناغی په هغې کې هغوی وی چې یاره زمونږ څلور کسان دي میر کلام وزیر وحید محسود عارف وزیر او جمال داوړ دا چې کوم دي دا زمونږ د تحریک کسان دي نو پکار دي چې تاسو خلک چې کوم دي د دې سپورټ وکړي دې سره سره د دې یو بل ډیر اهم غړی چې کوم دی عبدالله ننګیال صاحب حالانکه منظور صاحب ویلی دی چې مونږ نه پارټي سپورټ کوو نه زمونږ کینډیډیټ محسن دا خبره وکړله عبدالله ننګیال صاحب وایي چې د هغوی د طرفه د اف آر چې کومه حلقه ده هغه 15 نمبر په هغې باندې هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم کینډیډیټ و قادر بیټني صاحب د هغوی د سپورټ اعلان یې وکړو نو دې مطلب دا دی چې اوورال پښتون تحفظ موومنټ قبایلي سیمو په حوالې سره چې کوم دی ډېر زیات د کنفیوژن ښکار شو او دا ډېر زیات زر دا خبره ایکسپوز شوله بل خبر د دې الیکشن حواله سره که مونږ وکړو د الیکشن نه دا تاثر عام و چېرې د پښتون تحفظ موومنټ چې کوم دی په پښتونخوا کې ډېر زیات پاپولر دی او بیا په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې نو اووه قبایلي ضلعو کې د پی ټی ایم حمایت یافته څلور کسان چې ولاړو هغه صرف په محسود او بیټني په محسودو یا په داوړو یا وزیرو حلقه کې لکه څلور حلقه یو سل 11 یو سل 12 یو سل 14 او یو سل 14 باندې د دې نه دا خبره پته لګي چې یاره دا تاثرم او دا دوی په خپله دا تاثر ما په خیال ډیمیج کو چیرې کې نه په ټوله پښتونخوا کې یا په قبایلي سیمو کې چې کوم دی د دوی زیات اثر زیات دی هغې نه دا پته ولګېده چې په ټولو قبایلي ضلعو کې نه لکه په 2 ضلعو کې نه بلکې صرف په 2 ضلعو کې یعنی په شمالي وزیرستان او په جنوبي وزیرستان کې د دوی اثر چې کوم دی دغه زیات دی نور باقي ځکه چې باقي ضلعو کې بالکل د دوی اډو پتم نه وه او نه څه پراپر کینډیډیټ و نو ما دا خبر چې وره وسم او بله دا ده چې دوی کومه مقابله وکړله نو د څلور کسان هم ډېر کلوز دغه یو خو دا دی چې په انتخاباتو کې د داندلۍ حوالې سره یا د حکومت د پریشر حوالې سره یا د حکومتي پارټۍ سپورټ حوالې سره هم داسې غټ الزامات دوی هم نه دي لګولي ځکه وحید چې کوم کنټیسټ کوي لمبې د هغه اعلان وشو بیا چې کوم دی د هغه نه په ریکاونټینګ کې جی یو آی والا وګټله په 18 شوټونو باندې هغه هم په یو پولینګ سټیشن باندې چې کوم د ښځو پولینګ سټیشن دی وایي چې دلته داندلۍ شوي د مطلب دا دی چې باقي ټیک شوي دي عارف وزیر صاحب چې کوم کنټیسټ کوي هغه صرف 3 پولینګ سټیشن یې دي مطلب دا دی چې صرف په 3 پولینګ سټیشنو باندې داندلي شوې ده باقي د هغه چې کومه حلقه ده په هغې کې داندلي نه ده شوې دغه شان جمال داوړ دې مطلب دا دی چې اوورال که موږ وګورو نو د منظور پښتین صاحب فیصله چې کومه وه هغه ټیک ښکاري که چېرې دوی د الیکشن کې حصه نه وي اخیستې نو چې کوم تاثر په ټول ملک کې و چې یاره د پښتون تحفظ موومنټ د دې سره د ټولې پښتنې سیمې سپورټ حاصل دی یو خو به دا تاثر په ځای پاتې شو بل تاثر به دا و چې یاره ځکه په پښتنه سیمه کې نه دي نو په قبایلي اضلاع کې خو دوی ته ډېر زیات سپورټ دی د هغې هم پته ولګېدله چې یاره هغه شی هم د دوی ایکسپوز شو دریم اهم تاثر هغه دا و چې یاره دا څلور پیلرز چې د دې کوم دي علي وزیر صاحب شو محسن داوړ صاحب شو منظور پښتین صاحب شو عبدالله ننګیال دا څلور چې کوم دي بالکل جل دي او د دوی آیډیاز او د دوی نظریات د تحریک په حوالې سره یو دي هغه موږ وکتل چې منظور پښتین صاحب وایي چې انتخاباتو کې سم نه اخلو نه موږ کینډیډیټ سپورټ کوو محسن داوړ صاحب وایي چې دا څلور زموږ کینډیډیټ دي عبدالله ننګیال صاحب وایي چې نه تاسو د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم کینډیډیټ دی قادر بیټني صاحب دا تاسو سپورټ کوئ نو اوورال که زه یو تجزیه کوم نو هغه به دا چې دې الیکشن پښتون تحفظ موومنټ ته نقصان زیات ورسو په ځای د دې که دوی یو سیټ هم ګټه د میر کلام ده نو دا دومره اهم نه دی خو چې کوم په نیشنل لیول باندې یا انټرنیشنل لیول باندې د دې کوم امیج و هغې ډېر زیات ډیمیج کو د دې تحریک دننه چې د دوی کوم اتفاق او اتحاد و هغې ډېر زیات ډیمیج کو او ما په خیال اوس چې خلک دا خبره کوي چې د دې باقاعده
تنظیمي ډانچه اوسه پورې ولې جوړه نه شوه. د هغې وجه هم دا ده چې څلور کسان او د څلورو واړو خیالات مختلف، د څلورو واړو د هغې چې کوم نظریات دي یا د تحریک په حوالې سره چې کوم د هغوی کوم پوینټ آف ویو دی هغه مختلف دی.